مینا کوي خپل مور او پلار سره که الله سره مینه وکړه جنۍ سره ولې مینه کوي چې اخر جنۍ بیا بل چاته واده شوله او دغه خلک ځان ډېر ځان په خپله باندې یعنی قتل کړو. مینوالو ټول معلومات زه تاسو ته په دې ویډیو کې کوم. زموږ دا ویډیو د سره تر اخره پورې ګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو دا یادګنه کوم تاسو کو چینل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوی وي چینل هم نوی سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې وساره د ټلې نشان وخت هر یو نوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. په پیښور ګلاباد کلی کې دا واقعه مخې ته راغلې ده چې یو هلک د یوې جنۍ سره په موبایل باندې ډېر ګپ شپ و چې د هلک نعیم چې نعیم د لیلا سره په موبایل باندې به ګپ شپ لګولو خو لیلا به ورته د مینې اظهار کولو ورته ویلې چې بغیر د تا نه په ما باندې ټیم نشي تېرېدلی. خو نعیم خپل مور او پلار ته مې ویلې چې زه واده کول غواړم دغه لیلا سره ځکه دا زما خوښه ده د ډېر وخت نه ورسره په موبایل باندې ګپ شپ لګوم خو تر اوسه پورې یو بل مخامخ نه دي لیدلي. الله تعالی دې د داسې مینې نه دي نوم مسلمان وساتي چې یو بل یې لیدلي هم نه وي او په موبایل باندې یو بل سره مینه کوي. عزتمن د دې څه پته لګي چې دا جنۍ واده ده او که نه ده. او عزتمن راځو خپل موضوع طرف ته هېڅکله داسې کار مه کوئ. عزتمنو زموږ اصلي موضوع یعنې خلک په موبایل باندې جنۍ سره ګپ شپ لګولو خو یوه ورځ جنۍ پسې رشته راغله. عزتمنو په دې ورځ کې جنۍ پسې رشته راغله او جنۍ خپل ملګري ته وویل چې یعنې ما خو خپل مور او پلار ورکوي او ته دې خپل مور او پلار راولېږه که نه کېږي نو زه به ستا د ګوتو نه وځم. د خلک مور او پلار نه منل د ټکې د وجې نه چې دا جنۍ چې څنګه تا سره په موبایل باندې ګپ شپ لګوي دغه شانتې به بل چا سره به په موبایل باندې ګپ شپ لګوي. او زموږ چې خوښه وي نو د حیا عزت والا جنۍ خوښه وي. که چل د حیا عزت والا جنۍ نه میلاویږي نو موږ نه غواړو چې تا له داسې بې عزته ځای کې واده وکړو. عزتمنه په خلک باندې دا خبره ډېره زیاته سخته بده لګېدلې ده. خلک سمدستي جنۍ ته ټلیفون کړی او ورته ویلي دي چې صبر وکړه ماښام به مې مور او پلار درځي. خو بیا د خلک مور او پلار دغه خبره نه منله په ماښام باندې ورنغلل. د جنۍ رشته یې بل چا سره وشوه او خلک ته پته ولګېده. خلک ځان پاسې کولو د دغه جنۍ دپاره. خو عزتمنه څنګه هغه جنۍ هم شته هغه جنۍ واده کېدونکي به هم شي خو دا خلک به پکې نه وي. عزتمنه هېڅکله داسې کارونه مه کوئ او نه داسې د پردو جنکو د عشق کې ځان ګیر. مینهوالو زموږ د دې ویډیو مقصد دا دی چې هېڅکله داسې غلط کار مه کوئ ځکه چې د یو بل کلیسي مه کوئ او په قسمت کې وي او هغه به دررسي. هېڅکله د خپل ځان قاتلان په خپله باندې مه سازئ کې دې کې غټه ګناه ده. تر قیامته پورې به بیا ځان دغه شانتې پانسي کوئ. مینهوالو زموږ د سره نننۍ معلومات د دې ځای پورې د نوي معلوماتو لپاره د سره زموږ سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ. د هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.